اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عبادت خان ډیره مهرباني. څنګه چې تاسو خبره وکړه دا د لوډ شیډینګ په باره کې، نو زه به دا ووایم چې کوم زمونږ خانانو زه به یم چې څومره چې د بجلۍ څومره سیسټم دی په دې زیم یونین کونسل کې، بلکې ټول تحصیلي تنګي کې زه یم چې اوسه پورې به پکې چا یو ټک هم نه کړی. کوم هغه زوړ سیسټم دی روان دی، که د ایجوکیشن په مد کې دی، که د بجلۍ په مد کې دی. زما زه دا نه دغه کوم چې زه یم یو سکول به هم چې په دې 10-12 کاله کې یا په دې 15 کاله کې جوړ شوي. بل د لوډ شیډینګ په باره کې تا خبره وکړله، نو زموږ چې څومره عوام دي پته نه لګي چې سم مسله ده ورته، لکه موجوده ایم پی ای نه یا ایم این ای نه څوک هم دا ډیمانډ نه کوي چې بھئی لکه زموږ باندې ځکه تا ته ووایم ما په زیم یونین کونسل کې موږ له 3 غنټې یا 4 غنټې بجلي په 24 غنټو کې راکوي. نو موږ چې دا میټینګ چې کوم موږ راغوښتی دا موږ په دې باره کې راغوښتی دی، موږ خپل مشر ته دا خبره وړاندې کړه او هغه ته هم دا خبره مخکې ته کړه چې یاره داسې کار دی. نو انشاءالله هغوی سره چې زموږ کومه خبره وشوله وایي چې دې باره کې به موږ راپاسو او د دې عوامو ځکه چې د موجوده حکومت نه خو پاتې ده د دې چې کوم دی نو د دوی په واسطاسو ټول به راسره ملګري یې انشاءالله، ځکه چې ځان له موږ هېڅ هم نه وو. موږ به راوځو او د دې کې به چې کوم دی کوم واب د چیف دی هغه سره به هم خبره کوو او دلته به چې کوم دی موجوده اکسین دی هغه سره به هم کوو او اس ډي او سره موږ سره کړی ده. هغوی څه مختلف څه تحفظات دي انشاءالله زموږ مشر هغوی سره میلاو شوی دی او انشاءالله چې کوم د زیم لوډ شیډینګ دی دا به ختمو، ځکه چې او الان کې په کار خو موجوده حکومت لري چې دوی دا سیسټم او دا زمونږ دا چې کوم دی دا کومې مسلې دي چې دا حل کړي، خو چې هغوی نه حل کوي نو زمونږ مجبوري ده موږ به روزو انشاءالله روډونو ته به هم روزو او موږ به چې کوم دی نو اے سي سره ویکسیان سره ټولو سره به خبره کوو چې بھئی دا کم عذاب باندې چې موږ اخته یو موږ د دې عذاب نه خلاص کړي.